بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو دوه مسلې دي چې دا ډېرې اهمې مسلې دي. په هغې کې اولنۍ مسله د هغې زنانو متعلق ده چې د کومو زنانو مخصوص ایامې د بیمارۍ چې هغې ته د حیض ورځې ویلې کېږي. نو چې کومې زنانه ته بیماري وي او په حالت حیض کې وي، نو آیا داسې زنانه د قرآن تلاوت یا د دې نه علاوه ذکر اذکار دعاګانې وغیره هغه کولی شي او که نه؟ نو د دې مسلې جواب دا دی چې داسې زنانه چې هغه په حالت حیض کې وي په مخصوص ایام کې، یعنې د بیمارۍ په ورځو کې، دوی د قرآن تلاوت چې دی هغه نشي کولی. البته د دې نه هټ کر، د دې نه علاوه که داسې څه ذکر اذکار وي، درود شریف وي، دعاګانې وي، نو هغه دوی په حالت حیض کې چې دی نو دا زنانه چې دی هغه کولی شي. نو د دې مسلې خلاصه دا ده چې داسې زنانه چې په حالت حیض کې وي نو هغوی د قرآن تلاوت نشي کولی، البته ذکر اذکار او دعاګانې یا درود شریف ویل د هغوی دپاره چې دی جایز دي. دویمه اهمه مسله هغه دا ده چې هغه د زیر ناب ویښتو باره کې ده. یعنی د ناب نه ښکته چې کوم ویښته وي، غیر ضروري ویښته ورته ویلې کېږي، غیر ضروري بال ورته ویلې کېږي. نو د دې لپاره څومره وخت مقرر دی چې په دغه وخت کې لرې کول چې دی نو هغه ضروري دی. نو علما خو فرمایي چې عام طور باندې په هر هفته چې دی نو زیر ناب او د ناب نه ښکته ویښته که هغه سړی دی او که هغه زنانه دي، هغوی به چې دی نو هر هفته مستحب خدا دی چې سړی هر هفته لرې کړي. او زیات نه زیات مدت چې دی نو هغه د 40 ورځو دی. د 40 ورځو پورې چې دی نو ګنجایش دی چې سړی د خپل زیر ناب ویښته او د ناب نه ښکته چې کوم ویښته دی هغه لرې کړي. خو که بالفرض د 40 ورځو نه په دې سیوا کېږي نو دا بیا ګناه ده او دا ایسارول چې دی هغه نه دي پکار، بیا سړی په ګناه کې چې دی هغه مبتلا کېږي.